بسم الله الرحمن الرحیم. ایوا مهمه مسئله روژې په باره کې داغه ده کوم کسان چې روژې میاشتې کې مزدوري کوي، خاص کر پردي وطنو کې ځنه کسان مزدوري کوي، کمپنۍ او کارخانو کې یا لاس مزدوري کې لیبر ده. نو دې صورت کې هغه یا چې زه څه کله مزدوري کوم کار کوم نو زه روژه نشم ساتای یا مالک مې نه پرېږدي چې روژه وساتم. اکثر مو کسو ایران کې، عراق کې یا ځنه ممالکو کې مو جوانان هغوی بیا روژې ورته خوري. آیا زه روژه خوړی شم؟ دې دپاره چې بچیو ته روزی ګټم او که چیرې روژه ساتم بیا مزدوري نه کیږي، بیا مې کمپنۍ کې کارخانې کې پرېږدي نه. آیا دا روژه زه وخورم تا دا چې هغه روزی مې خرابه نشي، هغه تنخواه مې خرابه نشي، آمدن مې خراب نشي، کاروبار مې خراب نشي. کسه دې په باره کې مسئله داسې ده چې روژې میاشت ډېر زیات اهمیت او فضیلت لري. روژې میاشت کاروبار دپاره، روزۍ دپاره، دې دپاره ته نشي پرېښلی چې صرف بنا انده وي چې چونکې مثلا اما مزدوري دې خرابېږي. ته هغې روژې میاشتې کې په کار دی چې کار بدل که. کوم ځای کې چې ته کار کوې پوهېږې چې دا کار زه کوم سخت دی، ګران دی او دا مالک مې نه پرېږدي او روژه به ورته خورم، هغه کار بدل که. هغې میاشتې روژې میاشتې کې بل چي ته لاړ شه، بل کار وکړه. یوه میاشته اسان کار وکړه، سپک کار وکړه تا دا چې روژه نه وخورې. که چیرې دا درته ممکن نه دی بیا داسې به کوې چا نه قرضه راواخله، ای روژې میاشتې کې قرضې باندې ګزاره وچلوه تا دا چې روژې میاشته ونه خورې، روژه د خرابه نشي. او که چیرې نه خو کار بدلوی شي، نه خو چا نه قرضه راخستی شي، مجبور یې خاخ شوی تکلیف کې دی، نو بیا هم تانې فرض ده دی چې ته روژه وساتې، روژه ونیسه او ته خپل کار کوه. او که چیرې کار ټایم کې مثال کار د وکړو، ګرمي وه، تکلیف و، مجبور شولې، خرپېدې، هغ ټایم کې ته راشه روژه وخوره او اندوره وخوره چې تا ضرورت په راشي. دې نه پورته نه بعد کې ته دغې روژې بیا خو ورځو کې ژمي کې څه هغه کې ته ساتای شي، هغه روژه به ته قضا که، دوباره یې وساته. پروردگار عالم د موږ ته توفیق راکړي چې روژې میاشتې روژې صحیح طریقې سره انجام کو وساتو او پروردگار عالم د ټولو مؤمنینو مسافرینو سفر بې خطره وګرځوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.